شیطان او مغرب دا دو فکرونه د علماو ته ګوته په خوله دي. شیطان د قبر پرستی بنیاد کې خود الله علماء حق پیدا کړو د شرک جړې ختم کړي. شیطان حیران دی چې دومره غټ غټ اولیاء کرام چې په سر یې غلوی پټکي پراته وو دا عوام ما د هغې د قبرونو ته سملول خو د علماو راپاسول. هغه علماو هغه بزرګان چې د هغې به هر مونځ ته اودس کوو په د شپې به یې وي ټوله شپه کې قرآن ختمو. هغه علما چې د هغې په قبرونو به زیارتونه جوړو لوی لوی خیمې به خلکو د هغې په قبرونو کړې وې. دا خلک شیطان وی ما ورته سملول خو دا علما حقه را پیدا شو او هغه عوام یې راپاسول د قبرونو په ځای الله ته په سجدو کړو. نو شیطان حیران دی. دویم مغرب هم حیران دی چې کله کله خو ما دا علما په تنظیمونو په ډلو کې وردن نکړل، کله مې دا علما په جامد تقلید کې وردن نکړل. الله د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د عبدالوهاب النجدي او د امام بخاري بچی پیدا کړل. د خلکو ته ووایي چې تنظیم او ډله او پارټي او مجتهد په اسلام کې نشته، قرآن او سنت ته تسلیم شي. نو مغرب حیران دی چې ما په ډلو ډلو کې تقسیم کړو بیا هم سلفیان خالص یو رب ته رابلي. نو دې ځای کې چې څنګه شیطان حیران دی نو مغرب هم حیران دی. بیا برطانیه او لندن هم حیران دی چې ما د خالص قرآن په نوم باندې دیل دا غلام احمد پرویز غونده کې خلق پیدا کړل. ما د انکار حدیث د پاره د سر سید احمد خان غونده کې خلق پیدا کړل. ما د اسلم جیراجپوری غونده کې خلق پیدا کړل. ما د احمد سعید ملتانی غونده کې خلق پیدا کړو. ما د عبدالله چکلالوی غونده کې خلق پیدا کړل. الله اهل حدیث او سلفیان پیدا کړي دي د محمد رسول الله یو یو حدیث د الله کتاب سره برابرۍ او د هر پرویزی په مخ باندې سپېړه چلی. نو برطانیه او لندن هم حیران دی چې ما د غلام احمد پرویز کم تربیت کړو د دې علماو مخې ته زمونږ ټول کوششونه ناکام دي.